بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن 13 پیر باندې موږ د حلقه ان دویم د سوات باندې تجزیه کړې وه. نن موږ په یو ډېره مهم حلقه باندې تفسیر کوو چې هغه د ان 3 سوات 2 ان دریم. دا حلقه د اهمیت حامله په دې باندې ده چې د پاکستان دوه سابقه وزیر اعظمان چې دي او د حلقې نه الیکشن لړاو کړی دی. یو عمران خان کوم چې تحریک انصاف سربراہ دی او سابق وزیر اعظم دی، هغه هم د ان دریم حلقې نه الیکشن لړاو کړی دی او ورسره دویم شهباز شریف چې د پاکستان وزیر اعظم پاتې دی او د مسلم لیگ نون صدر دی، هغه هم د دې حلقې نه الیکشن کړی دی. د دې نه علاوه د دې حلقې نه د سابقه صوبه سرحد گورنر او د بلوچستان گورنر میګل اورنګزیب المعروف په ولیت صاحب او پخوانی د مواصلاتو وزیر مراد سعید هم د حلقې نه الیکشن کړی دی. په دې حلقه کې ټول 12 امیدواران دي. په دې کې اهم امیدواران چې دي په هغې کې وجد علي خان دی کوم چې د ان پی صوبایي وزیر و مخکې، اوس هغه د مسلم لیگ نون لړقه دلته قومي اسمبلۍ امیدوار دی. د هغه سره د پیپلز پارټۍ شهزاده شهریار امیرزیب، د آزاد امیدوار خو د پی ټی آی د اړخه سلیم الرحمن کوم چې زوړ ایم این ای دی، د جماعت اسلامي نه اختر علي خان او د عوامي نیشنل پارټۍ نه ډاکټر شهرباز خان، د جمعیت علماء اسلام نه ډاکټر ملک قیصر خان او د پی ٹی آئی پارلیمنټرین نه دلته امیدوار دی عثمان غني. دا پکې مهم امیدواران دي. دې حلقې ته که موږ راشو، په دې حلقه کې د ټوټل رجسټر ووټونو شمیرش چې دا 4,62,000 نه سیوا ده. په دې کې سړي ووټران 2.5 لکه نه سیوا دي او ښځې ووټرانې 2,11,000 نه سیوا دي. په دې 8 فروری چې کوم انتخابات کېږي نو په هغې کې به په دې حلقه کې ټولې 309 پولینګ سټیشنې او 1,046 پکې پولینګ بوث دي. مونږ که راشو د 2018 انتخاباتو ته نو دلته د تحریک انصاف سلیم الرحمن سره پاسه 68,000 ووټونه اخیستي و، ګټلې وه. په دویم نمبر باندې میا شهباز شریف چې مسلم لیگ نون امیدوار و سره پاسه 30,000 ووټونه یې اخیستي او په دریم نمبر د پیپلز پارټۍ شهزاده شهریار امیرزیب چې سره پاسه 20,000 ووټونه یې اخیستي. که موږ راشو د 2013 الیکشن ته هم دلته نه تحریک انصاف مراد سعید کامیاب شوی او هغه سره پاسه 88,000 ووټونه اخیستي. په دویم نمبر باندې د مسلم لیگ سید محمد علي شاه باچا لاله چې سره پاسه 40,000 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې د جمعیت علماء اسلام مولانا نظامي الدین چې سره پاسه 21,000 ووټونه یې اخیستي وو. که 2008 الیکشن ته موږ راشو نو دلته د عوامي نیشنل پارټۍ رفیع الملک کایکي خان سره پاسه 19,000 ووټونه اخیستي ګټلې وه. په دویم نمبر باندې آزاد امیدوار شهزاده عدنان اورنګزیب و چې هغه سره پاسه 19,000 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر د پیپلز پارټۍ سلیم الرحمن و چې هغه سره پاسه 2,000 ووټونه اخیستي. که موږ راشو 2002 الیکشن ته نو په هغه وخت کې د ایم ایم ای متحده مجلس عمل قاري عبدالباعث سره پاسه 65,000 ووټونه اخیستي کامیاب شو. په دویم نمبر باندې د قاپ لیگ نه شهزاده عدنان اورنګزیب و چې هغه سره پاسه 18,000 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان و چې هغه سره پاسه 6,000 ووټونه اخیستي. که موږ دې حلقې ته راشو نو د دې حلقې مهم ځایونه چې نو منګوره ښار چې ټولو زیات ووټ د پکې په دې کې شامل دی، سلامپور، مرغزار، بریکوټ، لنډاکې او بیا د کابل خاص چې ورته موږ ویو د کابل بازار دغه علاقه او بیا د کابل نه پاس هم یو څو علاقې په دې قومي اسمبلۍ حلقه کې شامل دي. انشاءالله را روان پروګرام کې به د ان 4 سوات چې کومه درېیمه د قومي اسمبلۍ حلقه ده په هغې باندې به خپل تجزیه کوو. د الله په امان.